أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر. الله تر ټولو لوی دی. د الله مهرباني خپل طاقت دولت او چالاکي مه ګڼئ. د الله مهرباني د خپل طاقت دولت او چالاکي مه ګڼئ. دوستانو عزیزانو قریبانو پښتنو ورونو د پرون واقعه په باره کې به زه یو څه وضاحت وکړم. دا موږ ورغلي وو د مینتکش احتیاط جلسه وله. جلسه یې پر څه چې باید پر بارډر په بندېدو وو چې موږ مقصد یو غریبي یو دال ډوډۍ یو دغه کوو خو زموږ سره څوک مرسته نه کوي. نو موږ هم ورغلو په دې کې کېدای شي وروره دغه د دوامه ولاکه درته وایم ولې زه خپله لکه توغندۍ د اسرائیل پسې ګرځم مګر چې کم ما ته خپلو دوستانو زه شکر دی دغه یو طبیعت لرم چې زما دوستانو ته ما دا اجازت ورکړی دی که وروره ما یو غلط کار وکړي یو ناجایزه کار مې وکړي په هغه ساعت به ما ته ووایاست سر دې خلاص و. نو اوس هم ما ته دا دوستانو د قریبانو د ورونو د ورورو او ملګرو راته وویلي چې وروره دا خبرې تا ناجایزه کړي. نو زه خصوصا د پښتانه نواب د نواب ایاز صاحب څخه معافي غواړم، بخښنه ځینې غواړم، او د پښتانه مشر د محمود خان څخه معافي غواړم، د مولانا فضل الرحمن څخه غواړم، او څه نومېږي د افغانستان مشر اشرف غني صاحب څخه معافي غواړم. خو دا درته ووایم چې تاسې هم په دا ګریوانو کې وګورئ چې دا خبرې دا کشه دا ګوره دا ګیس جمع کېږي یو وخت پټاو شي. ته یې نو د خدای او د رسولو د قرآن رو یو منئ نو موږ د کرنلو د میجرو د صوبهدارو د یو ایسچو مه غلامان کوئ. وروره که په موږ کې بیا یو کار یو غلطي موږ بخښنه غواړو، که د چا دل ازاري سوي بخښنه غواړو، خو موږ هم ځان د دا شر پښتانه ګڼو، په پښتانه مو سر ورکړی دی، بیا یې ورکوو هر پښتون دې راشي موږ دې سره وګورې چې زموږ په سر موږ د پښتانه په سر څه کړي دي، پښتانه زموږ په سر څه کړي دي. وروره موږ د پښتانه هر وخت قرباني ورکړې ده و قرباني ته تیار، بیا تیار کور ودان الله